الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني الذي قرأه تلميذي وقارئ البخاري حفظه الله تعالى ورعاه إلى شيخنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بازبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل جمد الشريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دا دوستان لكين خامخ دوستان لكين جشاتتا دا غفاري دا جزاكم الله كين الله مبخا اطمینان سره کېنه اطمینان سره کېنه خدای مو خدای مرګري کېنه دا مخامه چې هغه شاته مرګرو ته مخارج و ما ته مخارج کېنه تاسو کېنه بچي ټول کېنه خې اطمینان سره کېنه کېنه الله مو بخا دا تاسو ټول مرګري کېنه جزاكم الله ما شاء الله اکرمکم الله کېنه خدای مو بخا. دغه مدرسې دارالعلوم جامعه نعمانیه مدیر صاحب و محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب زید مجدهم ودامت برکاتهم استاد حدیث دارالعلوم جامعہ نعمانیہ دارالعلوم جامعہ نعمانیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فقیر صاحب دامت مکارمهم اولدی جامعی مقتدر جید مدرسین حضرات دور حدیث بالخصوص طالب المان ورونو بلی مجمع کے عام علماء کرام دوستانو عوام دوستانو ورونو سارا دا سے تاسو دلتا ناسیه و انشاءاللہ دا اللہ نو امید لرو چې کله نه تاسو ناسیه ترسونه چې مجلس اوږد شو هغې پورې به تاسو ته الله اجر لري انشاءالله. دا یو سیکنډ دلته دا ناسته قیمتي ده. ما وختي تاسو ته وو چې تاسو څومره ملګري راغلي یې ټول د پیغمبر مبارک په مینه راغلي یې او د دې فقراو طالبانو سره د خپل محبت د اظهار او د خپلې مینې او د پاره په دې مقبره کې او په دې پنډال کې او په دې خاورو کې او په دې دربو کې تاسو شرکت وکړو. انشاءالله که دا 15 منټه او 6 منټه ستاسو دا ناسته په دې دربار کې الله قبوله کړي. د دې نه لوی غنیمت بل نشته. الله دې قبوله کړي. زما وروڼو ما د دې باب ټول تفصیل په اخر ورځ طالبانو ته ویلی دی چونکې بیا په جلسه کې هغه علمي مباحثي نو په هغې عام دوستان او وروڼه نه پوهېږي نو په دې وجه کې دی کې علمي څونه خبرې وی ما کړي دي. د دې باب د مخکې باب سره ربط او د کتاب الرد علی الجهمیه سره ربط امم ویلی دی. ربط الخاتمه بالفاتحه امم ویلی دی. د امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم دوه غرض او دلته یو رد په بعضې حنابلو او یو رد په جهمیه او معتدلو امم ویلی دی. او د هغوی چې کوم د وزن د عمل نه انکار یا د خلق القرآن د هغوی کوم قولو
هغه مې ذکر کړی دی، په غیرت مې درته کړی دی، او د هغې نه پس مې ترجمة الباب کې پوره تفصیل او تحقیق کړی دی، او بیا د راویانو ذکر مې درته کړی دی. دا مباحث ما ټول ختم کړي دي او ما ویلي دي. د سند متعلق د غرابت چې څومره بیان او هم مې درته کړی دی. د معتزله او د فرق باطله او د دریو یو فرقو ذکر مې درته کړی دي، شمېرلي مې دي درته. او بیا د معتزله او عقاید مې درته ویلي دي چې د هغې څه عقاید وو، د هغې د ګمراهۍ درې اسباب مې ذکر کړي وو، د هغې د مذهب چې په کومو څیزونو بارومدار و هم مې درته ذکر کړي دي، د جهمیه او تاریخ مې درته ذکر کړي دي، د معتزله مې درته ذکر کړي دي، د داود ظاهري حالات مې درته په اخر ذکر کړل. نو دا مباحث ټول تېر شوي دي. صرف حدیث مې راته پرېښود په ستاسو یادي. مې صرف د حدیث مختصره ترجمه به زه په اخره ورځ وکړم. هم دا خلک هم ډېر دي، عوام هم ډېر دي، او په داسې مجلس کې حدیث کې چې کوم هغه تحقیق دی د صرف د نحوې د بلاغت وغیره، هغه بیا مشکله ده چې وکړم. صرف د حدیث ترجمه درته کوم او بیا به دعا وکړو چې وخت هم ضایع نه شي، تاسو به خپلو کورونو ته ځئ. صرف دومره درته وایم چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوي دی، او د ده حالات تاسو ته ما په اول کې ذکر کړي دي. صرف د ده په نوم کې د علماو څلوېښت اقوال دي، 44 اقوال، او مشهور ده چې د جاهلیت نوم د ده هغه عبدالشمس و، او دی په خپله وایي چې کله زه مسلمان شم کان اسمي فی الجاهلیت عبدالشمس ابن صخر، نو چې زه مسلمان شم نو سمیت فی الاسلام بعبدالرحمن ابن صخر، بیا په اسلام کې زما نوم عبدالرحمن ابن صخر وګرځېد. نور تفصیل د نورو نومونو مې هم درته ویلی دی، هلته نه وایم. او د یمن د دوس قبیلې سره د شرکت او د خیبر د چې پته شو احراز د غنایمو وشو، دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او ما تاسو ته دا تحقیق هم کړی و چې مې عام خلک وایي چې دی راغی نو دی مسلمان شو په 9 هجرۍ. ما درته ویلو چې زما دا رایه نه ده، زما رایه دا ده چې دی په یمن کې د طفیل ابن عمرو الدوسي رضی الله عنه په دعوت په یمن کې مسلمان شوی او حضور پاک له په 9 هجرۍ دی مسلمانو تجدید د ایمان او پیغمبر علیه السلام سره بیعت بیا کړی دی. په 57 هجرۍ کې یا په 58 هجرۍ کې یا په 59 هجرۍ کې یو کم شپېته کې دی په دمشق کې وفات دی او هلته دفن دی، لیکن راجح قول دا دی چې دی په مدینه منوره کې وفات شوی دی او د بقیع په مقبره کې دفن دی. ډېر جړېدونکی او د حضور پاک سره کثیر الملازمه و. ته باندې به خلکو سوال کو چې تا د حضور پاک سره 3 کاله تقریبا تېر کړي دي او 15,304 احادیث د پیغمبر مبارک نقل کړي دا ولې؟ نو دې 2 وجې وایي. یو خو په غیرت کې غرض یې نه وی، یو وجه دا وایي چې نورو خلکو به انصارو په خپلو پټو کې کارونه کول، عموما مهاجرینو به تجارتونه کول، او ابو هریره به د پیغمبر نه جدا کېده. انواع په یو وړی روټۍ به ما د حضور پاک سره خپله ګزاره کوله، یعنې زما کثرت ملازمه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دویم څه وایي؟ دویم دا چې یو ځل ما حضور پاک ته شکایت وکړه چې د الله رسوله ما نه خبره یېرېږي ستا حدیث، وی څادر وغوړوه. ما څادر خور کړ، رسول الله مبارک څه الفاظ وفرمایل په هغې کې چوپ کړل، وی ځان پورې ومږه ځان پورې ومږه، وی قسم دی که د هغې نه پس رانه یو حرف هم هېر شوي. د حضور پاک په دعا او د پیغمبر معجزتن د ده حافظه خدای پاک مضبوطه کړې ده. او بیا د رسول الله مبارک نه جدا شوی نه دی، ډېر زیات واقعات دي او مناقبې دي، او 5,374 احادیث و د نه امت ته رسېدلي دي. پته نشته چې نور به ورسره څومره و. په بخاري کې 446 احادیث د ده نه منقول دي. مجموعه طور د خلفای راشدینو نه 1411 احادیث ته اورېدلي دي. بهر کې په حافظه دومره مضبوطه وه. یو ټکي درته وویم، مروان د مدینې ګورنر و یو وخت کې، هغه راوغوښته او کاتب یې ورته پټ شاته کېنونې، وی چې ابو هریره درنه خبر نه چې درته احادیث اورم ځان سره لیکه. او دا مروان یو وخت کې لوی محدث وګورئ، لوی محدث و دی. وروستو بیا دې ظلم د ظلمونه شروع کړي دي،
نو چې د کله نه دی والي شوی دی د هغې نه پس د ده مرویات بیا علما نقل دی او د ولایت نه مخکې چې دی ګورنر شوی نو د ډېر لوی محدثونو هغه روایات علما قبلی هم بعضې هم رد کوي په هر کیف هغه ځان یو خبره ده تاسو ته ما کړې ده دوباره یې درته نه ذکر کوم چې کوم سړی مخکې نه صالح او عادل وروستو دې ظالم شي د هغه عدل د دور مرویات به قبلو که نه نو دی کې ما بحث کړی دی هغه درته دوباره نه نو مروان راوغوښته او د سلو احادیث یې ترې واورول وی ما ته ووایه او پټې د پردې نه شاته کاتب کېنولې وي دا ځان سره من و عن چې دی وایي هغه لیکه بس د خلال مجلس خور شو کال پسې بیا راوغوښته وی ابو هریره پر اوس کال چې د کوم احادیث ما ته ویلي ما راته ووایه نو دا خو چاته یاد نی نو هغه احادیث بالترتیب او کاتب ته وی په ورته کېده چې دې ټیک وایي که غلط وایي هم هغه احادیث چې کال مخکې په کوم ترتیب کوم ویلي هم هغه احادیث یې ورته کال پس ووې د یو حرف فرق یې ونه که پکې داسې حافظه خدای پاک دله ورکړې وه لیکن همارونو دا مستدرک د حاکم دا واقع لیکل کړې ده ما دله حواله درکړه او دې ده به څه چل کوو دا مسند د احمد کې احمد ابن حنبل لیکل کړي دي ښه د حواله در کوم چې روزانه به ده 12000 کرته استغفار وي څو کرته 12000 کرته به استغفار وي او دې څه وایي وی زه دومره استغفار ویم چې زما د ګناهونو برابر شي ماشاءالله څومره لوی محدث زما د ګناهونو برابر شي چې ګناه مې په خدای پاک ورجوي او احمد ابن حنبل لیکلی دي وی یو پړی جوړ کړی نو په هغې کې سر غوټی هغې له ورکړی وي نو په هغې باندې به د الله ذکر کوو خصوصا تسبیحات به پرې وي تسبیح په شکل لکه موږ تسبیح استعمالو که نه استعمالو دا بعضې خلک وي تسبیح بدعت دی یو خو زما وروڼو په دې خبره ځان پوهېږي په دې بدعت په تعریف څوک نه دي پوهېږي هر سړی هر نوي کار ته بدعت وایي دا نه پوهېږي غریبانه یو خو په انتظامي امورو د بدعت اطلاق نه کېږي په وسایلو د سر نه د بدعت اطلاق نه کېږي بدعت په مقاصدو کې وي په وسایلو کې او په انتظامي امورو کې مونږ تاسو له اختیار دی انتظامي امورو کې او پیغمبر له اختیار دی چې ته په دې کې مشوره د خپلو صحابو سره کولی شي انتظامي امورو کې ته قانون سازي کولی شي تا له اختیار انتظامي امورو کې پارلیمنت قانون سازي کولی شي قانون پکې جوړولی شي نو انتظامي امورو کې او په وسایلو کې او په اسبابو باندې د بدعاتو اطلاق نه کېږي بدعات په مقاصدو کې په حقایقو کې او په اصلي څیز کې هغې باندې بیا د بدعات اطلاق کېږي نو دوه تعریفه دي یو اصطلاحي دی یو لغوي دی د دوه تعریفه دي هغې کې موږ تطبیق په دغه تېر کوو چې یو د لغت تعریف کوي او بل د اصطلاح تعریف کوي په هر کې په تسبیح مذکرې دي ښه تسبیح څه دي مذکرې او اسباب د شمېر د عد دي او رسول الله مبارک په ډېرو احادیثو کې ترغیبات ورکړي دومره کرته وایه دومره کرته وایه دومره کرته وایه نو دا شمېر چې ته دا تسبیحات به شمېر بدل پیریان کوي که فرشتې به دله کوي ته به شمېرې که نو په خپله پکې ثبوت راغی د دې خبرې چې یاره ته د شمېرلو یو آله ځان له ساتلې چې په هغې تسبیحات وشمېرې بهر کې په 1000 ګوټې ورکړې وې په هغې به خصوصا تسبیحات وې او دا مولا لقارب لیکلي په مقات کې چې کان لابي هريره خيط فيه عقد كثيره يسبح به یا يسبح بها په تسبیح وي بهر کې په یو عجیبه خبره درته وکړم دې چې کله مړ کېده که نه مولا لقاري صاحب د مرقات هم لیکلي دي او احمد ابن حنبل هم لیکلي دي چې دې کله مړ کېده نو ژړلې داسې سلګۍ والے ژړلې نو شاګردان ته ګیر چاپېره ناست ورته وي ته ولې ژاړې حالانکې د ده دا هم درته وایم مستدرک د حاکم کې شته د ده مناقب وګورئ چې د ده کور 3 سیکړې و شپه یو دیو یوې ښځه وه یوې غلام 3 کسان دا شپې په 3 تقسیم کړې وه یو حصه کې به ده عبادت کو یو کې به بیبي عبادت کو یو کې به هغه غلام عبادت کو وایي چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه چې په هغې کې د الله عبادت نه کېږي او د حضور پاک خاص شاګرد او جبرین جاري سلګۍ والي نو صحابه چې به څوک مړه کېدل نو یو بل ته به وي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسئ لږ ساعت پس به ملاقات کېږي زما سلام به رسئ یو بل ته دا وصیتونه کړي دي
ابو هريره ته ملګري وایي لږ ساعت پس به رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي زمونږ سلام به رسې د خپل محبوب سره ملاوېږي او ته ژاړې ده څه ووایي ده وایي ژاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی ډېر اوږد سفر دی د آخرت واقعي چې د آخرت په سفر څوک تللی دی بیا واپس نشي راتلی او سامان کم نو چې ابو هریره رضی الله عنه دا ژړاګانې کوي موږ به څه کوو زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی امام الائمه لوی شخصیت محقق مدقق متقی صاحب فریض د فریض څه کوي د شبهاتو نه ځان ساتلی د زمانې یو لوی ولي لیکن بی یې لیکي تاریخ یې وګوره چې کله به تهجد شو نو الله ته وژړل وایي ږیره یې اوږده وه هغه ږیره به یې راواخېسته او ځان ته به یې رامخکې کړه سپینه ږیره یې وه نو ژړل به یا الله نعمان ابو حنیفه تا ته در روان دی خدایه هېڅ ورسره نشته د دې سپینو ډکو لحاظ وکړې هر پښمني به خدای ته ژړل دا زموږ کابل دی زموږ ورور موږ به خدای ته هر وخت ژړا کوو په موږ د خدای احسانات ډېر زیات موږ چې دا د پیغمبر مبارک احادیثو ته ناست یو قسم دې که د دې نه لوی احسان نشته موږ هر وخت د پیغمبر مبارک احادیثو کې لګیا یو زموږ علما ټول لګیا دي بیانونو کې د خلکو اصلاح کوي د باطل مقابلې کوي سوچه دین امت ته رسولو کوشش کوي په دې کې منهمکین دي غریبانان لګیا دي دې ته خدای غټ احسان دی په موږ د بارونو موږ د خدای د نعمت شکریه نه شو ادا کولی دا نن چې موږ په دې مجلس کې ناست یو دا دومره خلک راغونډ دي خو زموږ ستاسو له برکته راغونډ دي قسم دې که د دې نعمت موږ شکریه ادا کړو دومره جلسه چې سیاسي لیډران یو ځای کوي نو په 50 لکه روپۍ هم نشي جوړو موږ جلسه جوړه کړه خلکو موږ له پیسې راکړې دا د ټول د رسول الله مبارک د حدیثو برکت دی قسم په خدای که د پیغمبر د یو حدیث موږ شکریه ادا کړی شو په موږ د خدای احسانات ډېر زیات دي هر وخت خدای ته ژړا پکار ده نو دغه ابو هریره رضی الله عنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي ډېر اختصار سره څه وایي قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان دوه خبرې زمانونه د طالبانو له په منډه یو دوه ټکي وایم زر زر یې ورته وایم تاسو پرې تنګېږئ ما نور تفصیل نه وایم دې کې د بلاغت او د علم بدیع څه صنایع دي هغه درته دې وخت کې نشم ویلی کلمتان خو صرف دومره چې زموږ دا طالبان دلته سوال کوي چې کلمتان خو تسنیه د کلمتون ده او کلمه خو ما وضع لمعنی مفردین او دا خو کلامان دي کلمې خو نه دي نو بیا دوی جواب کوي چې دلته د کلمتون نه هغه اصطلاحي کلمه نه را مراد ما یتکلم به دې مراد دی که مفردي که مرکب وي او که مرکب تابع او که مرکب ناقص وي هر یو چې وي او یادا چې د مجاز مرسل په علاقو کې یو علاقه دا ده چې ذکر د جز مراد دی نه کل نو ذکر د کلمې او مراد دی نه کلام او دا شاعر په کلام عربي کې ها قرآن شریف کې الله فرمایي وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا یا لا مبدل لکلماته یا تاسو وایئ کلمة الشهادت پښتو کې دا شایعه ده لکه یو سړی چې تاسو خبرو کې څه وایي ورته وایي تا زما خبره نه اورې تا ته ما څو ځله دا خبره وکړه ما خبره مفرده دي هغه یو اوږد کلام یو پیراګراف وي نو دا په ټولو لغاتو کې شایعه ده کلمتان دوه خبرې دي حبیبتان للرحمن دلته حبیب په معنا ده فعیل په معنا د مفعول دی دلته یو سوال حافظ ابن حجر فتح الباري کې کړی دی مناسب یې ګڼم چې درته ووایم بفعیل چې کله په معنا د مفعول شي نو دې د مذکر او مؤنث دواړو دپاره په حیث د مذکر استعمالېږي کلمتان حبیبان دا هم ویلی شي نو ولې دی بغیر د تې نه راوړه زیات حروف په کلماتو کې استعمالول خو شریع دي حبیبان به ویلي و که نه نو بیا خپله جواب کړی دی وی دا قاعده واجبه نه ده دا قاعده لازمه نه ده دا جایزه ده ستا خوښه ده که ته دا فعیل په معنا د مفعول د مؤنث سره راوړي او که مذکر یې راوړي دواړه دله جایز دي نو دلته تانیث غوره که رسول الله مبارک او د حبیبان په ځای حبیبتان راوړل د هغې وجوهات دا دي چې وروستو خفیفتان هم بالتا دی صغیرتان هم بالتا دی چې د هغې سره موافقت راشي او دویم مشاکلت لفظي هم راشي د کلمتان سره محبوبی دی الی الرحمن ولی محبوبی دی نو حافظ ابن حجر وی لمحبوبیت قائلهما او زه درته دا ویمه چې الله ته ولې محبوبي دي ځکه د الله پاک صفات دي او د الله خپل صفات خوښ دي
زمونږ صفت او د الله صفت کې فرق دی. زمونږ صفات زمونږ ذاتي نه دي، د الله د طرف نه دي، او د الله صفات د الله ذاتي صفات دي. چې کوم صفات کمال دی هغه درته وایم، هغه د الله ذاتي دي، الله له چا ورکړي نه دي. زمونږ صفات زوال قبلی، د الله صفت زوال نه قبلی. یو هلک به یې ډېر ښکلی به یې ښایسته به یې او مزېدار به یې، لیکن چې کله بوډا شي نو بیا به یې جامې چیپړې شي، غاښونه بېوځي، نو زوړوخ به دې جوړ شي. زوړوخ یو ښځه به یې او ښه حسینه جمیله به یې ښایسته به یې، او د دنیا خلک به مطالبې کوي چې دې سره نکاح وکړم، ښایسته ښکلې به یې. خو چې کله او یو اتیاو ته ورسېږي نو بیا دا جرابه مخ نیولي، دله پوسکی دې بیا جوړه شي، بیا څوک نه خوښوي. نو دا حسن ګوره لاړ ختم شو. دغه رنګې د مارونو مال دی، یو وخت کې سړي سړی بیا ترې ختمېږي. دا رنګې علم دی، لوی عالم به خو چې بوډا شي نو غریب بیا هغه څه نه شي، هغه علم یې لوی علم او هغه د غریب نه ډېر مسایل بیا یېري، بیا تلفظ هم صحیح نه شي راټینګولی. او د الله باب باندې د صفاتو زوال نه راځي، نه ترې د خپل صفات طلب کېږي او نه ترې اخوا کېږي. نو د دې وجې نه د الله دا صفات د الله ذاتي دي، زوال ختمېدل نه قبلی. الله په خپل صفت خوشحالېږي، ولې ذاتي صفتونه دي نه ختمېدو والا دي. او الله خپل صفت په خپل هم کوي. زمونږ چې څوک صفت کوي مونږ خوشحالېږو، که په خپله کوو نو ښه نه ښکاري سړی او ناروا ناجایز هم دي. او رسول الله مبارک فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الله چې ته ځان کوم صفت یې اخیستلی نه شم ویلی. که الی الرحمن نو حافظ به دلته بیا سوال کړی دی چې الی الله یې ولې ونه راونړی چې رحمان لفظ یې راوړه. نو یو پرې وروستو سجعه په عام کلام کې ورته سجعه وایي، او په قرآن کې یا په احادیثو کې ورته فاصله وایي. نو دلته هغې سره فاصله برابر کړه رحمان کې. او دویم حافظ جواب کوي وایي په دې دوو کلامونو کلماتو چې الله دا دومره لوی اجر ورکوي، وایي دا د دې کلماتو خپل اجر نه دی، دا د الله خصوصي رحمت او انعام دی. په دې کې دا دومره لوی اجر ورکوي، مقتضي رحمت تباري تعالی دی، ځکه یې لفظ رحمان راوړه. نو دوه خبرې دي محبوب دي رحمان ته، بس دا کافي شوې. ها لیکن نور یو څو خبرې شته په عادته پرېږدمه. خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي، خو زمارون د استعاره ده. ګورئ اصل کې ژبې سره خفیف نه لګي، خفیف مادي څیز سره لګېږي، خفیف او ثقیل. دلته سهلتان پکارو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهلتان په ځای خفیفتان استعمال کړ. نو دې وایي چې تشبیه یې ورکړله د چا د خفت لساني، هغه څیز چې په لسان باندې کوم حروف خفیف وي د هغه شي سره چې هغه په تله کې خفت لري، د تلې کې ثقل لري، هغې سره یې تشبیه ورکړه. او دا ولې دلته خفیفتان راوړل؟ ځکه چې وروسته میزان ذکر شوی دی. نو میزان سره د ثقل او د خفت مناسبت دی. نو په دې نسبت د سهلتان په ځای سهولت د جریان علی اللسان په ځای د خفت لفظ استعمال کړل. گویا کې دا کلمات مشابه کړل د هغه څیز سره چې هغه موزون ګرځي په میزان کې او ثقل او خفت لري. په ژبه ولې اسانې دي؟ نو زمونږ طالبان وایي ځکه چې دې کې مبني حروف نشته، مبني ثقیل په نسبت د معرب بعضې اعرابات پرې نه راځي، فعل پکې نشته هغه ثقیل دی په نسبت د اسم بعضې اعرابات پرې نه راځي، غیر منصرف پکې نشته هغه ثقیل دی په نسبت د منصرف بعضې اعرابات پرې نه راځي. او هغه تناقض د کلماتو غدائره تسك غدائر هذه مستجرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل ابك نشتا يا قريب المخرج حروف قبر حرب بمكان قفر ليس بقرب قبر حرب قبر ابك نشتا. او قسم خفيف بلسان دي دو خبرې دي جبه خو بستړي کېږي نه د لسان تخصیص یې ولې وکړو، یو خو سجع او فاصله برابر شوه، او دویم دا د زیاتو حروفو تعلق د لسان سره دی. شفوي خو لږ حرفونه دي، حلقي لږ حرفونه دي، غنې سره پوزې سره هم د لږو حروف تعلق لري، د زیاتو د لسان سره دي، ځکه یې تخصیص وکړو. په ژبه اساني دا ولې دا جمله راوړه رسول الله مبارک؟ یو خو ترغیب تشویق پیدا کوي، بل د مخکې علت شو چې الله ته محبوب دي، دا خو په سړي ستړي کېږي چې الله پې خوشحاله نو ته پې ستړي کېږي نه، پې ستړي کېدل پکې نشته، په ژبه اسانې دي. او ثقیلتان فی المیزان ته د سوال شو، بیا سوال دا راځي چې هر کله په ژبه اسانې دي نو بیا به وزن کمي که نه،
ځکه اجر په قدر د مشقت وي، مشقت کم شو اجر به کمي نه وي، په تله کې درني دي، ثقل لري په تله کې، په میزان کې. او د میزان مکمل تفصیل تاسو زما په آخره ورځ ویلی دی. ترجمه الباب چې مې وي د میزان مکمل تفصیل ما ویلی دی. دا مې ویلو چې دا تله به کم ځای پرته وي، وزن به پرې څوک کوي او کیفیت د وزن به یې څنګه په زرکشي په موږ ردم کړی و. نو د آخره ورځ کې دا خبرې شوي دي، لرې نه دي شوې. نو په تله کې درني دی مناسبت د باب سره شو چې تله ثابته شوه. اوس دا هغه دوه کلمې څه دي؟ هغه سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم. زمارونو ابن الهمام خو وایي چې دا مبتدا مؤخر دی، لیکن دا غیر مرجوحه ده، دا خبر مقدم دی. او قانون دا دی، دا قاعده ده چې کله خبر هغه موصوف شي په صفاتو سره او بیا صفات حسنه وي نو دوی مقدم کوي، ځکه چې دا حسن د صفاتو تشویق ته سامع پیدا کوي او سامع متوجه کوي، د هغه په ذهن کې شوق پیدا کوي مبتدا ته، چې دا مبتدا به څه شي وي چې دوه خبرې دي ډېرې نه دي، دا یو مرغب شو. او رحمان ته خوښې دي، دی دوی مرغب شو. او خفیف دي په ژبه مسانې دي، دی بل مرغب شو. او په تله کې درنې دي، دی بل مشوق او مرغب شو. نو بیا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا خبر او کلمتان او د ټول اوصاف دي، مخکې ذکر شو. د تشویق د سامع لپاره دا مقدم شو. یا څه شی دی؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا مبتدا ده. طالبان دلته بیا سوال کوي مبتدا خو لکه قسم د کلمې قسم ده، اسم او قسم د کلمې دی، کلمه خو مفرده ده، دا خو مرکب دي، نو تعبیر به پکې کوي. سبحان الله وبحمده کې بیا خو قاضي سلم کې تاسو ویلي ډېر لوی بحث دی پکې. سبحان مصدر دی، کې مصدر دی او عالم مصدر دی. نو ټول علما ورته مصدر وایي، صرف علامه زمخشري ورته عالم مصدر وایي. نو په هغه سوال دا دی چې د عالم اضافت خو ممنوع دی. هغه وایي چې عالم شخص دی، وضع د ذات لپاره یې د هغې اضافت ممنوع دی. او دا عالم شخص نه دی، عالم جنس دی، وضع د معنا لپاره ده اضافت یې شوې دی. په هر کې د هغه خپله رایه ده، یعنې اصل دا مصدر دی، څوک ورته اسم مصدر وایي. خیر نو دا څه شی دی په کلام کې؟ نو سبحت الله سبحانا یا اسبح الله سبحانا انبت الله نباتا ویلی شي کنه. مفعول مطلق خو د مزید لپاره هم نه مجرد استعمالي. نو اسبح الله سبحانا یا سبحت الله سبحانا مفعول مطلق شو، یا د نوعي یا د تاکید دپاره. تاکید دپاره شټي شو. که د نوعي شي نو کومه نوع اخلمه؟ هغه تسبیح چې الله د ځان دپاره وایي. او بعض علما وایي چې نه، دا سبحان الله چې دی سبحان مصدر په معنا د فعل دی، اسبح الله. او بعض حضرات وایي چې دا مفعول به دی، اسبح الله مثل تسبیحه لنفسه. نو مضاف حذف شو او مضاف الیه قائم مقام ودرېده. او د تسبیح معنا څه ده؟ تنزیه د باری تعالی. ټول صفات سلبیه چې صفات جلال ورته وایي هغې نه دا مستلزم دی. نورې خبرې به پکې پرېږدو. وبحمده څه شی دی؟ یا عطف د جملې په جملې دی چې احمده بحمده، او یا حال د حال کوني متلبسا بحمده. او حمد شکر فتحه کې فرقونه تاسو ویلي دي، ما هم درته ویلي د هغې دوباره اعادې ته ضرورت نشته. صرف یو ضروري نقطه پکې درته دلته وایم چې دا دوه جملې دي، دې کې حرف عاطف راونړه وسبحان الله العظیم ووایي ولې راونړه. نو تاسو ویلي دي په نحوه کې چې حرف عاطف په هغه دوه شیانو منځ کې راځي چې من وجه مناسبت لري او من وجه مغایرت لري. او چې من کل وجه مناسبت وي یا من کل وجه مغایرت بیا حرف عاطف نه راځي. دلته من کل وجه مناسبت دی او اتحاد دی یو ګونه، ځکه یې راونړه. دویمه یو نکته راته صرف ویمه چې سبحان مکرر ولیکه او مقدم یې ولیکه. نو یوه وجه خو حافظ لیکلې ده چې دې کې تخلي ده، او تخلي مقدم یې په تحلي ده، خو مشهوره خبره ده. خو زه راته یو درې وجې نورې ویمه، یو دوه. یو وجه دا ده چې سبحان مستلزم حمد لري، ځکه یې دا مقدم کړه. سبحان څه معنا؟ لازمي معنا ده چې الله کې عیب نشته، نو حمد خپله راغی. ولې حمد دا چې الله له صفات کامله ثابت دی. نو که الله له صفات کامله ثابت نشي خو دا عیب دی په ذات د باري تعالی کې. الله ته علیم نه وی عیب نشو، الله ته قدیر نه وی عیب نشو، الله ته سمیع نه وی عیب نشو. نو تا خو سبحان سره مخکې عیب نفي که که نه، نو دا مستلزم شو حمد سره. او درېیمه راته عجیبه نکته ویمه دا چې سبحان کې رد په فرق باطلو دی او حمد کې رد نشته. ولې؟ حمد د الله صفات
کامله الله را ثابتول د هغې کې یو فرقه انکار نه کوي د الله د صفاتو نه. ګورې د جهمیه یو خبر تاسو زما کړې وه، هغې کې د صفاتو نه انکار کوي، په بله معنا سره کوي. هغې خو هم الله ته سمیع او بصیر وایي، د هغې نه انکار نه کوي، خو د هغې معنا جدا ده. هغې د غیریت قایل دي او موږ د لا هو ولا غیره قایل جدا. ګورې فرق دی. ما دلته ډېر خلک خطا کېږي او هغې ظاهر کې راوړي چې جهمیه د الله صفاتو نه انکار کوي چې صفات هم شته دی. نه نه ګورې داسې نه ده. هغې د غیریت قایل صفات مني او موږ وایو چې نه عین دي نه غیر دي. په دې کې ما تاسو ته تفصیل په کتاب مدد الجهمیه کې اول کې ویلې دی. خلاصه د خبرې څه شوه؟ دا چې د الله صفاتو نه څوک انکار نه کوي، خو د صفاتو توجیح غلطه کوي بعضې خلک. صفات منی خو صفات توجیه غلطه کوي، د صفاتو ثبوت رب العالمین له غلطې طریقې سره کوي. دا خو زموږ ډېر دوستان دي چې هغوی داسې غلطې نظریې لري. او د تسبیح باندې رد شو په چا؟ په مشرکینو د مکې هم. ولې؟ هغوی ملایکه بنات الله دي، په یهودیانو هم عزیر ابن الله دي، په عیسایانو هم مسیح ابن الله دي، او مجوسیانو هم جهرمن و یزدان وایي. هغې په ټولو فرقې باطله ورځ شو، په حمد کې بشارت نه دی، ځکه یې مقدم کړ. او یو بله وجه درته ووایم، دا چې سبحان مقدم که ولې؟ تسبیح په عقل معلومیږي. دا به موږ عقلا منو چې الله د هر عیب نه پاک دی، ځکه چې رب دی، خالق دی، مالک دی. دا خو په عقل د الله وجود. عقیدو کې دوه عقیدې به په عقل ثابت دی، باقي په نقل دي. یو وجود د باري تعالی، یو وحدانیت د باري تعالی، باقي خو ټول په نقل دي. نو چې دا موږ څومره تنزیح کوو، دا موږ عقلا منو چې الله پاک د هر عیب نه پاک دی. او حمد د الله صفاتو سره الله موصوف کې، نو صفات په عقل نشي معلومولی، صفاتو له نقل ضروري دی. او تاسو شرع قائد کې ویلي دي چې کوم صفاتو اطلاق په قرآن و سنت کې په الله شوی دی، د هغې اطلاق هم پرې کولی شي. او چې کوم صفات د هغې مرادف دي د بل لغت نه ګورې، د هغې اطلاق هم پرې کولی شي، چې هغې سره لازم دي، د هغې اطلاق هم پرې کولی شي. دا شوه. بیا سبحان الله د تکرار وجې و تقدیم هم درته وویل. او عظیم کې عظمت ذاتي، وصفي، فعلي، درې واړه دي. عظمت د شان، نو توحید فی ذات هم راغی، په ذات کې دومره عظیم دی چې بل څوک نشته، نو نفي شو. او توحید فی صفات هم شو، چې دومره عظمت د صفاتو چې په دغه صفاتو بل څوک موصوف نشته. او توحید د افعال هم شو، چې الله پاک کوم کارونه کوي، دا کارونه بل څوک نشي کولی. نو توحید فی ذات فی صفات فی الافعال شو، او رد راغی په شرک فی ذات فی صفات فی الاوصاف باندې. بس دا کافي شو، دونه خبرې. صرف دونه به ووایم چې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، الفاظ داسې دي: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. چې سل کرته څوک دا الفاظ وایي، سل کرته، نو الله پاک به ګناهونه اگر که د دریاب د زګ عمرې، نو خدای پاک به ختم کړي. چې سل کرته څوک دا وایي، نو ما سره ټول دا عهد وکړئ چې د مقصد مجلس نه په فایده باندې رخصت شو که نه، چې ټول به که خیر انشاءالله نن نه پس سل کرته د الفاظ وایي انشاءالله ورسره ووایئ. ولې بعضې وخت انسان د بنده نه هیر شي، ټول وایي انشاءالله. او یو ځل ووایئ سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم. ګوره د دې نه ډېر زیات مسایل روځي، لږ مسایل نه دي، ډېرې مسلې د دې نه روځي. ما تاسو ته ګورې یو نکته ویلې وه، زموږ د درس په خصوصیاتو کې یو خصوصیت ګورې دا و، الله دې قبول کړي، چې موږ د هر یو حدیث نه متعدد مسایل راویستي دي. یاد هم ده که نه؟ اخره پورې موږ په ترمذي کې او په بخاري کې څومره مسایل مستنبط وو، دا ګورې موږ راویستي دي. یو مو د روانو حالات ویلې دي، د اخره پورې ما تاسو ته د هر راوي حالت ویلې دي. هلکه ټیک وایم که غلط وایم؟ اخره پورې چې د ترمذي اخري سند مناغې کې موږ درته د راویانو حالات ویلي دي. الحمدلله نور استادان یو میاشت وایي، زیات یې نه وایي. دا نه چې هغوی له نه ورځي وله، خو اکتفا پرې کوي چې زه بس شاګردانو ته به یادي. موږ اخره پورې ویلي او مسایل مستنبطه هم اخره پورې ویستې دي، ځکه د حدیث مقصد هم دغه مسایل مستنبطه دي. نو دې نه ډېرې زیاتې مسلې راوځي. یو مسله خو دې دا راوځي چې سجع په کلام کې راوړلی شي، هغه سجع تکلفا جوړی، غیر اختیاري سجعه ده.
نو سجع په کلام کې دعا کې سجع ممنوع ده، په کلام عربي کې سجع راوړل شي. یو دا معلومه شوه. دویم چې معلومه شو د ذکر اهمیت معلوم شو. رسول الله مبارک فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وی شیطان د بنی آدم په زړه باندې ګونډې ماتې کړې دي. اذا غفلا چې کله دی غافل شي نو وسوسې کوي. او اذا ذکر الله خنسا چې کله دی الله یاد کی نو بیا تخلی پټېږي. د ذکر اهمیت هم معلوم شو، د سبحان اهمیت هم معلوم شو، او د حمد د الله د حمد د صفت اهمیت هم معلوم شو، او ترغیب د دې کلماتو د مبارک پیغمبر په جمع راغی، او تقدیم د خبر هم معلوم شو ته. او کله خبر چې شی مبتدا هغه مقصود وي او مبتدا کې مقاصد زیات وي نو خبر موصوف کولی شي په صفاتو کثیره او سره. دا درنه معلوم شو. او بل دا معلوم شو چې دا کلمات په میزان کې ثقل لري. دا معلومه شو چې د قیامت پر ورځ باندې تل شته دی او دا کلمات په کې تلل کېږي. دا معلومه شوه د دې نه چې په امر محبوب کې او امر اهم کې تکرار هم کولی شي. لکه سبحان کې تکرار وکړه. دا معلومه شوه چې د الله پاک ټول صفات چې څومره دي په دې دواړو کې منحصر دي. دا معلومه شوه چې الله پاک عظیم ذات دی خو په اعتبار د شان او په اعتبار د عظمت سره. بس نور بلا مسلې دي او بس په دې باندې اکتفا درته وکړم. او په آخره کې یو رجا او خوف هم معلوم شو چې امید وساتې رجا د الله پاک نه د رحمت د رحمان کې د خبرې ته اشاره شو. او خوف هم دلته کې راغی. خوف څه چې دی په لفظ د العظیم کې چې الله ګوره ډېر عظیم ذات دی. الله سره څوک همسط نشته، که څوک یې راونیول څوک یې خلاصولی نه شي. نو جن بین الخوف والرجا تیری. بهر کې حدیث په کتاب الایمان والنذور کې تیر شوی دی او په کتاب دغه کې تیر شوی دی، دعوات کې تیر شوی دی. ما تاسو ته ویلي یو دی په روایت د زهیر ابن محمد تیر شوی دی او زهیر ابن حرب او بل د قتیبه ابن سعید بغلانی او حدیث غریب هم درته تفصیل ویلی دی. د طالبانو سره په اخره کې دوه خبرې کومه نو بیا دعا کوه.